ملګرو تاسو د دې جنۍ خبرې واورئ او دې باره کې یو عالم څه ویلي دې باره کې. نن سبا د جنکو د ډانس ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې چې دی هغه وایرل دي او د حیرت خبره دا ده چې خلک په ډېر زیات تنقید کوي لګیا دي. څوک وایي چې یاره جنکو ته ډانس نه پکار، څوک وایي چې دا څنګه تربیت دی، څوک وایي چې هاي زموږ تعلیمي نظام کم طرف ته روان دی. سوالونه دا نو پکار چې اخر ولې دا جنکۍ ډانس کوي لګیا دي. سوال دا پکارو چې همیشه زنانه ولې د تنقید نښه جوړولی شي. لږ شان ستاسو معلوماتو کې اضافه وکړم چې د فرنټیر کالج د پیښور 15 کلن چې دی دا تقریب شروع وو او په دې کې د جنکو د خپل خوشحالۍ اظهار کړی دی. صحیح ده، دا سرکاري او تقریب روانو کمی چې ویډیوز وایرل دي. اوس نه پوهېږم چې دنیا کم نه کم طرف ته لاړله او زمونږ خلک صرف تنقید کولی شي. اوس که هلکانو کالج کې دغه ډانس کړی وی او داسې د خپل خوشحالۍ اظهار کړی وی ټولو به یې واه کولی، خو همیشه زنانه د تنقید نښه جوړولی شي. زنانو ته بیخي موقع نه ورکړی کېږي چې هغه خپل ټیلنټ راښکاره کړي یا چې دی هغه د خپل خوشحالۍ اظهار وکړي. د جنۍ خبرې واورېدلې دا وایي چې هلکان مطلب د یونیورسټۍ سالانه تقریب نو هغه هغې کې خوشحالي منولی شي نو د جنکو هم حق جوړیږي. خو اسلام کې د جنکو حوالې سره دا نه دی ویلی شوی چې جنکۍ د ساري عام راشي او فحاشي دې پیلو کړي او بیا هلکان او جنکۍ میکس. نو تاسو په دې ویډیوګانو کې په خپله کتې شئ نو بیا دې باره کې دې عالم صاحب څه ویلي دي دا هم خو غور سره واورئ تاسو. زمونږ د دې معاشرې کومې زنانه چې دي اکثر د چا کره خادې له لاړ شي ډانس کې دغه ګډېدل اسلام کې شته دی او که نه؟ حاجي تاسو خیال کړئ دا ښه معقول ضروري خبره ده. اکثر ښه پوه زنانې خو کور کې ورته میندې خویندې وي ته لږه وګډېږه نن دې د رور کوی دنده نن د پلاني کوی دنده. په لنډو خبره دا ده چې ګډېدل او ډانس دا نفس ګډېدل او ډانس په شریعت کې ممنوع دی. په کمره کې دننه چې څوک هم نه ښځه او خاوني او خاون ښځې ته وایي ما ته وګډېږه دا هم په شریعت کې ممنوع دی. دا هم ممنوع دی چې بنده کوټه ده او ښځه ده او خاون دی، خاون ورته وایي ما ته وګډېږه دا ښځه به دې خاون ته هم نه ګډېږي. نفس ګډېدل او ډانس په شریعت کې حرام دی. ښځه خاون ته نشي ګډېدی د دې بالکل گنجایش نشته، بالکل ناجایز او حرام پیل دی او زنانه دې د خپل حفاظت وکړي او ځان دې بچ کړي د دې ګناه نه. الله دې حفاظت وکړي. آمین.